أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ننانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 110 111 دو آیاتونه ویلې کېږي او دې سره به چې نو هغه سورۃ یوسف انشاءالله دا هم اختتام ته ورسي. د نننۍ درس تفسیري اعتبار سره چې نو هغه کافي مشکل دی، نو کوشش دا کړی چې حتی الامکان چې نو هغه آسان شي او صرف دغه یوه فهلو چې نو هغه پکې ذکر کو چې کم عام ځکه زموږ دا درس چې نو هغه د عوامو درس دی، نو د دغې بنا باندې چې نو هغه نور ټول توجیحات هغه به د بالاتر کېدو او دغه عام چې کم آسان فهم دا او ټولو حضرات ذکر کړل اقا یوه توجیه به روانو. اوس دې ځای کې الله جل جلاله چې نو هغه چې ګوره دې نه مخکې تیر شو حضور علیه الصلاة والسلام دعوت ورکړ او حضور علیه الصلاة والسلام قل هذه سبیل ادعو الی الله. دغه شان تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې نو هغه دعوت ورکړی د پیغمبر په دعوت کې هیڅ کمی نشته، په دې باندې زمونږ ایمان او عقیده ده. مخې ته چې نو هغه مخاطب چې کم قوم ولو بیا د هغوی باندې منحصر و چا منلی چا نه ده. بخاری روایت کې راځي چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث مفهوم دا دی چا سره به ډېر شي په لکاو چې نو هغه یو پیغمبر سره امتیانې، چا سره به په زرګونو یې، چا سره په سوونو یې، چا سره به یو وي، چا سره به یو هم نه. لکه حضرت حنظله ابن صفوان رضی الله تعالی عنه چې نو هغه باره کې راځي چې نو حنظله بن صفوان علیهم الصلاة والسلام نو دیچ نو هغه یمن علاقې کې الله پاک دی پیغمبر جوړ کړو مبوس کړو. دی خپل قوم ته بار بار وی یا قوم عبد الله، اے قوم تاسو د الله عبادت کوئ، د الله وحدانیت ومنئ. اچا چې نو هغه خبره ونه منله سوا چې نو هغه د یو حبشي غلام نه یو کس نه چې هغه صرف نو هغه خبره ومنله، د هغه نه ما سوا نور اچا چې نو هغه خبره ونه منله. نو چې کله ونه منله نو دغه قوم داسې چل وکړو چې هلته یو کوهی او هغه کوهي ته چې نو هغه دغه حضرت حنظله علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د پیغمبر هغې ته واچو. بیا چې کله چې نو هغې واچولو نو تفسیري روایت کې راځي وی بیا د هغې نه وروسته د هغې کوهي د پاسه یو غټ کمر چې نو هغه هم کېښودو چې دی واپس بره راونخېږي. نو دوی باندې چې دغه کم یو صحابي یو حبشي چې نو هغه ایمان راوړو نو دی به ماښام په تیاره کې راتلو سوچه لمده ډوډۍ دا به یې راغستې او خپل د پیغمبر له خپل رهبر له به یې ورکوله. نو هغه به ورته کوي ته چې نو هغه دا کړله الله رب العزت د هغه ګزاره کوله. نو یو ورځ دی چې نو هغه محبت کې رانه نو وی حضرت که ستاسو خوښی چې زه هم چېرته یو کوی وګورم او د هغې ته ټوپ کم، ځکه چې نو هغه زه ستا متبع یم، نو ما چې نو هغه دا خلک دغه شان ما هم نه پرېږدي او زه چې نو هغه دا نشم برداشت کولی چې زه چې تاسو په کوی کې او زه بره یم. نو پیغمبر وي هغه ورته نه خودکشي حرامه ده، زما په خپله خو کوی ته نه دی ټوپ کړی، د خلکو کورس کړی یم ارتاو کړی م ته، ته داسې مه کوه، ته په خپل ایمان په خپل چې نو دین قائم اوسېږه. څو ورځې ووتلې هفته نیمه دوی پسې رالل نو دوی ورته آواز وکړو یا حنظله کیف، اے حنظله څنګه چل دی، اوس چې نو هغه په دای کې څنګه حساب دی، د هغوی چې هغه به نو وفات شوی هغه ورته پیغمبر هغه وخت کې د الله احسان دی یا قوم عبد الله، اے قوم تاسو د الله وحدانیت ومنئ، تاسو به نو هغه کامیاب شئ. دوی په تیش کې رالل او په هغه باندې د بره نه خاورې او ګټې او دای ویشتې او هغه پیغمبر چې نو هغه ژوندانه باندې چې نو هغې دفن کو او شهید یې کړلو. نو الله وی حتی اذا استیأس الرسل، تر دې چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام نا امید شو
نو وز پیغمبر څنګه نا امید شو؟ پیغمبر خو جانو هغه استقلال وي، داغه استقامت او داغه مقام او درجه دا خو جانو هغه د غر په شانتی وي. نو څنګه نا امید شو؟ نو اذا استيأس الرسل، کله چې پیغمبر جانو هغه نا امید شو د قوم د ایمان درا وړلونه، او هغه الله چې د الله رب العزت د طرف نه ورته ویل شول چې نور ستاسو دا قوم ایمان نه راوړي. لکه حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله چې نو هغه دعوت ورکړو، او بیا چې نو هغه دعوت څنګه ورکړو؟ ای الله زه خو انی دعوتهم لیلا و نهار، الا ما د شپې هم دې ته دعوت ورکو، د ورځې مې ورله هم چې نو هغه دعوت ورکو، په ښکاره مې والا هم دعوت ورکو، په پټه مې والا هم دعوت ورکو، انفرادي دعوت مې والا هم ورکو، اجتماعي دعوت مې والا هم ورکړلو. دوی خو هېڅوک چې نو هغه ایمان نه راوړي. نو الله جل جلاله ورته وویل ته چې نو هغه ناراضه کېږه مه، د کم کسانو چې ایمان راوړی هم دقه کسانو ایمان راوړی، نور چې نو هغه ستا د قوم نه څوک ایمان نه راوړي. نو بیا د هغې نه وروسته نوح علیه السلام څه ووي؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نو وز دلته اذا استيأس الرسل وظن انهم قد كذبوا، نو دې کې قد كذبوا د زال په شد سره هم راغلی، خو دې کې بیا تفسیرونه ګڼېږي او د هغه ستاسو د ذهن نه به د شته یو معنی چې نو هغه هم اوسي. نو د دغه وجې لپاره ما چې نو هغه لاول کې هم دغه تمهید لږ کېښودو. نو وز د دې ظن چې نو هغه کې ضمیر چا ته راجع دی؟ نو وز او د دغه مرجع چې نو هغه څه ده؟ نو تفسیري اعتبار سره په دې کې ډېر شی چې نو هغه اقوال دي، خو د دغه ټولو لوبې لباب او خلاصه او چې نو هغه ټولو نه بهترین قول د حضرت نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ، علامه مجاهد رحمه الله، او بیا د ډیر تفسیر نه ورستو علامه چې نو الوسی رحمت الله علیه صاحب د روح المعانی چې نو هغه هم بیا دغه ترجمه او دغه تشریح چې نو هغه غوره کړي، او جمهور تابعینو چې نو هغه هم دا غوره کړله. نو دوی چې نو هغه دا وایي چې اصل د دې نه مخکې یو جمله ده، او هغه جمله کې چې د کم کافر کم کسانو ذکر دی، نو دې ظنو کې هم هغه ضمیر په دې کې چې نو هغې ته راجع دی. نو د دغه نه د مخکینی آیات کې آیت نمبر 109 کې ته وګورئ، نو الله وایي فینظر کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. نو کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، دغه کسان چې دا کم کسان مخکې ول د دوی انجام چې نو هغه څنګه شولو؟ نو د دې کې هم په ظنو کې دغه ضمیر چې نو هغه د کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کې چې نو هغه دغه کسانو ته دا ضمیر چې نو هغه راجع دی، یعنی د دغه کافرانو او مجرمان چې نو هغه ته چې دوی چا تکذیب کړو د هغوی انجام څنګه شولو؟ ظنوا انهم قد كذبوا. نو دی کافرانو دا خیال وکړلو چې دا انبیاء علیهم السلام سره چې کومه وعده شوي دی چې موږ ته چې نو هغه کومه دمکي راکوله، او دې موږ ته دا خبرې کولې چې تاسو که ایمان را نه وړو، ایمان مو قبول نه کو، نو ستاسو دا ایمان به معتبر چې تاسو باندې به بیا د الله رب العزت عذاب راشي، تاسو به الله پاک په خپل ګریف کې ونیسي. نو انهم قد كذبوا، نو دی چې نو هغه دا ویلو چې د پیغمبرانو موږ سره چې نو هغه کومه دمکیانې موږ له راکړې، کومې وعدې د عذاب یې سره کړې دي، نو دی په دغه خپلې وعدې کې دروغ موږ ته ویلي دي. نو ضمیر دې کې نو هغه راجع د کافرانو ده چې موږ ته چې نو هغه د پیغمبرانو چې کوم وعده را سره د عذاب کړی ده، نو دا دوی موږ ته دروغ ویلي. لکه څنګه چې سورة مؤمن آیات نمبر 51 کې دی، انا لننصر رسلنا، انا لننصر رسلنا، الله وی موږ به یقینا ضرور د خپل پیغمبرانو چې نو هغه مدد او نصرت کو. نو کم قوم به چې ایمان نه راوړو، نو د الله پیغمبر د وخت پیغمبر به ورته ووایي که ایمان نه راوړی نو الله به مو په خپل ګریف ونیسي. نو دی وی ظنو انهم، نو دلته چې کله پیغمبران د دوی د ایمان راوړلو نه نا امید شولو، ظنو نو د کافرانو چې نو هغه ګمان وکړلو انهم قد كذبوا، چې دوی ته چې نو هغه دغه کم وعده چې ورسره شوي چې زموږ به الله پاک مدد وکړي او تاسو به ونیسي، نو دوی وی د دغې وعدې د چې نو هغه موږ سره د عذاب چې کوم وعده شوي ده د انبیاء علیهم السلام علیاذ بالله دروغ ویلي. دغه شان سورة صافات آیات نمبر 71 او 72 171 او 72 کې هم دي، ولقد سبقت کلماتنا لعبادنا المرسلین
انهم لهم المنصورون. الله وی مونږه د خپل بندګانو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام د پاره مخکې نه مجنانو هغه دا فیصله کړې ده انهم لهم المنصورون چې د دوی به مدد کولی شي، دوی ته به د الله جل جلاله مدد او تعاون چې نو هغه به حاضرېږي. نو دوی چې کله دقې ته وکتل نو دغه ضمیر ما تاسو ته په ظنو کې هغه کافران ته راجع دی. نو دوی وی چې موږ سره کومه دمکي کړی شي راکړی شوې ده، نو دا انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام علیه بالله په هغې کې دروغ ویلي دي موږ ته، د دوی تکذیب وکړی شو، الله د دوی مدد نه کوي. نو چې کله دوی دغه انتها ته ورسېدل الله وی جاءهم نصرنا زمونږ مدد چې نو هغه ورته راللو. نو چې کله زمونږ مدد رالو نو څه چل وشو فننجي من نشاء مونږ نجات ورکړو آی کسان چې څوک مونږ غوښتل، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او زمونږ عذاب دا څوک چې نو هغه د مجرم قوم نه چې نو هغه نشي واپس کولی. لقد كان في قصصهم عبرة الله چې نو هغه یقینا د دې په قصو کې چې نو هغه عبرت اوس دې کې چې نو هغه هم ضمیر چاته راځي دی. نو بعضې حضرات چې نو هغه چې دینه مخکې نو هغه سوره انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام تذکره وشوه نو هغه ټولو پیغمبرانو د هغوی امتونو ته دویم چې نو هغه عام حضرات چې نو هغه دا تفسیر کوي چې لقد کان فی قصصهم دې کې ضمیر حضرت یوسف علیه السلام ته او د هغه رونو ته راځي دی چې د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو په قصه کې چې نو هغه ډېر لوی عبرت دی. ځکه شروع کې چې الله پاک دا قصه ذکر کوله نو الله وی نحن نقص علیک احسن القصص مونږ تاسو ته بهترین او ښکلې قصه چې نو هغه ذکر کوو چې په هغې کې ډېر شي چې نو هغه عبرتونه او حکمتونه دي. نو ځکه دلته چې نو وایي چې لقد کان فی قصصهم نو دې نه مراد چې نو د یوسف علیه السلام او د هغوی سره چې نو د هغوی د رونو قصه ده. حضرت وهاب ابن منبه رحمه الله چې نو هغه فرمایي هغه وایي چې نو هغه د مخکې چې څومره هم کتابونه راغلي نو په هغې ټولو کتابونو کې د یوسف علیه السلام قصه چې نو هغه داسې تفصیل سره راغلي نه لکه څنګه چې نو هغه قرآن کې راغلي. نو ځکه الله وایي په دې کې نو هغه عبرتونه دي، عبرت لأولی الالباب دا یې کسان دپاره چې څوک عقل لري چې حسد ناکامي به خوري، چې حسد دی کولو ناکامي بچنیانو هغه خوري. د یوسف علیه السلام رونو حسد وکړو ناکامه شولو. الله چې هغه کله وغواړي نو سړی د ګدا نه چې هغه شاه جوړوي. یوسف علیه السلام د دې په نظر کې چې هغه ګدا او الله د بادشاه جوړ کړو. دغه شانت چې هغه که څوک د ته ظلم زیاتې د سره وکړي نو انسانیت او دا نه چې ته به سره هغه شان نه کړي. یوسف علیه السلام سره دوی زیاتې وکړو خو چې کله د هغه نو هغه بادشاه جوړ شولو د هغه وله کور ورکړو ځمکې ول ورکړو هر څه چې نو انعامات یې په وکړلو. کله چې نو هغه الله پاک جانه چې نو هغه دوی په خپل جوړ باندې غلام جوړ کو سوالګری دی جوړ کو الله رب العزت نو هغه بادشاه جوړ کو او دوی چې نو هغه سوالګری جوړ کولو. نو الله رب العزت نو هغه د کوي چا چې پاک دامنی اختیار کړه د ته به اق نعمت اق شانت میلایږي چې کله د انسان چې نو هغه پاک دامنی باندې د حیا سره د الله د حکم سره چې نو هغه یو شی غوښتو. یوسف علیه السلام پاک دامنی اختیار کړه الله ولا اق محل ورکو اق بیبي ولا ورکړله هغه ولا کور ورکړلو او عزت او دین چې نو هغه هم برقرار شو. نو ځکه الله وایي چې نو هغه فی قصصهم عبرة لأولی الالباب د دې په قصو کې ډېر شي چې نو هغه عبرتونه دي د هغې کسان دپاره چې عقل یي. نو که عقل یي نو عبرت به دې والي او که عقل یې نه نو عبرت چې دی نو هغه به دې نه والي. هغه مشهور متل ته به خبره کېدی شي زموږ د هم د هغې ته ورسي چې زلیخې قصه ختمه شوله او پته ونه لګېده چې زلیخه سړی او که ښځه وه. ما کان حدیث یفترا وای چې نو هغه د قرآن پاک د ځان نه چې نو هغه یو خبره نه ده چې ځان نه جوړه کړی شوې ده ولکن تصدیق الذي بین یدیه دا او تصدیق کې د هغې ټولو مخکیني کتابونو چې کوم د دې نه مخکې ول وتفصیل کل شیء او د قرآن کې د هر څیز چې نو هغه تفصیل دی هدایت دی پکې او رحمت دی لقوم یؤمنون د هغې قوم دپاره چې د هغه په یقین ساتي. نو داسې قرآن پاک الله پاک د هر شاه دپاره چې نو هغه هدایت او رحمت جوړ کړی خو اصل فایده د قرآن نه هغه څوک اخلي چې څوک په ایمان راوړي. نو چا په د ایمان راوړو نو د هغه ته بیا ډېر د هغه دپاره فایده مند دی، د هغه دپاره رحمت دی، د هغه دپاره هدایت دی. او که ایمان یې پرې رانهوړو نو که د دې سره ډېر څه نو هغه وابسته کېږي، دې سره ډېر څه نو هغه ځان یو ځای کوي خو د فایده چې دی نو هغه نشي میلای دی. لکه عبدالمطلب صاحب سوره د الله پیغمبر ته لیږدی
څومره قرآن ته چې نو هغه نږدې خو چې ایمان یې پرې رانهوړو د هغې مطابق عمل یې نه کولو دنیا نه چې نو هغه کافر لاړو. او بلال رضی الله تعالی عنه د کوم ځای نه چې نو هغه رالو حبشي چې نو هغه غلام دی خو چې قرآن یې ومنلو او د هغې باندې ایمان راوړو د هغې اعمال چې نو هغه صحیح شول او امر یې په ځای راوړل نواهي نه چې نو هغه ځان بچ کړو الله ورله کم مقام ورکړو د تمام انبیا علیهم الصلوة والسلام نه چې نو مخکې جنت ته داخلېږي. خو ګوره په اتباع د حضور کې دا نه چې د پیغمبرانو نه مقام اوچت دی ځکه د ټولو نه مخکې صحیح مسلم روایت دی مفهوم یې دا دی چې جنت چې نو هغه دروازه به د ټول نه وړاندې زه چې دی نو هغه ټکوم او ما ته به کولاویږي چې ما ته کله کولاو شي نو الله به نور انبیاو ته کولاویږي او بیا چې زما چې نو هغه د اوښې مهار هغه به د بلال رضی الله تعالی عنه په لاس کې نو وګوره الله چې نو هدایت او رحمت کم زی دی چې نو هغه ورسو نو ځکه الله وایي دی کې هدایت دی او رحمت دی لقوم دا قوم د پاره یؤمنون چې هغه ایمان راوړي. الله دې په موږ ته د قشاد نصیب کړي. حتی تر دې ازستی اسا چې نو مایوس شول الرسل پیغمبران من القوم یعنی د خپل قوم د ایمان راوړلو نه وظنوا او دې خلکو کافرانو چې نو هغه ګمان وکړلو انهم قد کذبوا چې دوی نو هغه دروغ ورته ویلې شوي یعنی دوی سره چې د دروغ کمې دمکیانې موږ له راکړې دا دوی ته څه ویلې شوي دي دروغ چې نو هغه ویلې شوي. جاءهم نصرنا نو راغلی زموږ مدد فننجیا نو پس مونږ چې نو خلاصې ورکړلو من نشاء هغه چاله چې غوښتله مونږ ولا يرد باسنا او نشي لرې کولی زمونږ عذاب عن القوم المجرمین د قوم مجرمنا. لقد كان في قصصهم یقینا چې نو هغه د هغوی په قصو یعنی د یوسف علیه السلام او د هغه درونو کې عبرت و نبرت لأولی الالباب د عقلمندو دپاره. ما كان حدیثا نه دی دا قرآن حدیث خبره یفترا د چې نو هغه جوړ کړی شوی د ځان نه ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دی د هغې بین یدیه چې کوم د دې نه وړاندې او مخکې ول وتفصیل او تفصیل د کل شیء د هر څیزو وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لقوم د خلکو دپاره یؤمنون چې ایمان راوړي.